السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو بابا عدالت ته راړی د خپل زوی خلاف رپورټ جمع کړ. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې بابا قاضي ته څه ویل او قاضي د زوی په باره کې څه مقدمه درج کړه. یو بابا عدالت ته لاړو، قاضي ته یې مقدمه داخلول غواړم. قاضي ته تپوس وکړ مقدمه د چا خلاف داخلول غواړئ؟ بابا ورته ویل د خپل زوی خلاف. قاضي ورته ویل زوی دې څه جرم کړی دی؟ بابا ورته ویل زما زوی مال خرچه نه راکوي. قاضي ورته ویل په دې کې د څه دلایلو ضرورت نشته، دا خو ستا په هغوی باندې حق دی، دا به خامخا تاله درکوي. بابا ورته ویل زه ښه ډېر مالداره یم، ښه ډېر مال لرم، زما مال ته ضرورت نشته، خو بیا هم غواړم چې زما زوی دې مال په خپل لاس د میاشتې 100 روپۍ خرچه راکوي، خو راکوي دي. قاضي حیران شو چې بابا مالدار هم دی او بیا هم د خپل زوی نه د میاشتې 100 روپۍ خرچه غواړي، حالانکې دا خو ډېرې کمې دي. قاضي ورله زوی ته د عدالت د پیش کولو حکم جاري کړو. زوی عدالت ته پیش شو. قاضي ورته وایي ستا پلار په تاسو رپورټ کړی دی چې مال دې د میاشتې په خپل لاس 100 روپۍ خرچه راکوي، خو په خپله دې راکوي. زوی قاضي ته وایي قاضي زما د پلار خو ښه ډېر مالداره سړی دی، دوی بیا زما نه ولې خرچه غواړي؟ ما ته خپل بچي هم دي، زه به د دوی خرچه څرنګه برداشت کړم؟ قاضي ورته وایي که هر څومره مالدار دی خو دا د حق دی په تاسو باندې، تاسو ورته ملامت یې، د قانون مطابق په تاسو دوی له خامخا هره میاشت 100 روپۍ خرچه په خپل لاس باندې ورکوئ. دا د عدالت حکم دی او دا به تاسو خامخا سرته رسوئ. چې کله فیصله ختمه شوه خلک لاړل، د عدالت کمره خوشي شوه. قاضي د بابا نه تپوس وکړو چې تاسو مالدار هم یئ او بیا هم په خپل زوی باندې 100 روپۍ تاسو مقرر کړئ، دا خو ډېرې کمې دي. بابا ورته ویل په 100 روپو مې هیڅ کار نشته، خو زما دا زوی په ښار کې سرکاري نوکر دی، د ځان دومره مصروفه کړی دی چې په میاشتو زما او د دوی سره ملاقات نه کیږي، او چې کله ورته ټلیفون وکړم هغه هم دی نه اوچتوي، او هر وخت کې دا راته وایي چې زه مصروف یم. زما په زړه د ارمان دی چې زه د ده سره ملاقات وکړم، زما ورپسې سترګې راووتې، زه وایم چې دا 100 روپۍ دې میاشت کې راکوي، په دې بهانه به دی ما سره خامخا ملاقات کوي. نو قاضي په سترګو کې اوښکې رالي او دی ورته ویل که تاسو ما ته مخکې ویلي وې نو ما به ستاسو په زوی باندې د قید سره یو څو کوړې حکم هم جاري کړی وی چې ته د خپل پلار او د مور ملاقات له ولې نه ځې، چې ستا پلار او مور په تا پسې دومره خفه دي چې ستا پسې سترګې بار راوتي. بابا په خندا شو او قاضي صاحب ته ویل نه جي، که چیرې تاسو زما په دې زوی باندې چې دا زما د زړه ټوکړه ده په دې تاسو حکم جاري کړی وی او تاسو په سزا جاري کړی وی، دا سزا ته ما خپل ځان کې خوده وی او دغه سزا به خامخا ما برداشت کوله. زما د زوی په سر باندې یا دغه په بدن باندې کوړه ما چرم نشو برداشت کوله، لہذا دغه کوړه به ما برداشت کوله. د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې پلار په خپل بچو پسې څومره خفه کیږي، لہذا د خپل مور او پلار خدمت وکړئ. د خپل مور او پلار نه په آخري ژوند کې تاسو مینه واخلئ، دعا تې واخلئ، مینه محبت ورسره شریک کړئ، خوشحاله وساتئ چې الله ستاسو نه خوشحاله کیږي، ځکه دا ستاسو د آخرت دپاره یو لوی بهترینه ذریعه ده. الله دې موږ تاسو ټول په دې د عمل کولو توفیق راکړي. بهترینو خبرو دپاره، بهترینو نصیحتونو دپاره زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.